یاره څه د کمال شعرونه ویلي دي شیخ صاحب ته. واه یار کمال دی دا شعرونه در سره واورئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړه. ډېر زبردسته شاعري دی. دوه هلکان یو مجیب زلمی دی یو بل هلک دی. ښکلې شاعري کړې ده یاره. یو مختصر نظم دی شیخ صاحب چې عبادت خو مزدوري ده د جنت دپاره یې کومه د دوزخ نه زه ویرېږم یم ما ورګزار نه کي زه د حورو د خاطره دلته نه ګورم تا ته زه د حورو د خاطره دلته نه ګورم تا ته ویم ګناه ده دا ګناه ده بل طرف ته شم حیرانه ده د انسان غوښې خوړل شي د شرابو په نشه کې ورته ډمه په ګډا وي په اخر کې جنتي شي. زه په یو دوه کې حیران شم مدې ته تقدیر وایي یو شیبه سر په زنګون شم بیا مې دا سوچ په زړګي شي زه یم چپ ښاغلی کلینه که ملا درنه خبر شو نو په هغه دم کافر بیا په کاڼو به سنګسار شي هسې نه چېرته به دار شي ستا واړه واړه بچي دي ګورې مړه به شي د لوږې بیا واده ستا شي رایاده چې د لوږې نه څوک نه مري بیا د ځان سره په جنګ شم قلندر شم ملنګ شم یو صحرا په لورې لاړ شم د یو غره لمن کې کښېنم سر کړم ښکته په ګریوان کې تخیل کې لاړ شم بره ویمه دا کوم امتحان دی دا په څه کې شم راګیره زه په چغو په ژړا شم دې کې یو کس را نږدې کړم د سینې سره یې جوخ کړم ته خبرې چې دا څوک و دا مې پیر و دا مرشد و دا مې پیر و مختصر نظم مجید صاحب وایي مجنون چې په یو توره شان لیلا مینېدو نو دا خو حقیقت کې په الله مینېدو مجنون چې په یو توره شان لیلا مینېدو نو دا خو حقیقت کې په الله مینېدو معشوق چې په طایف کې په سرو وینو لمبېدو عاشق به نو بیا څنګه په بل چا معشوق چې په طایف کې په سرو وینو لمبېدو عاشق به نو بیا څنګه په بل چا مینېدو دا ستا د خولې خبرې وې چې ما په ځان کې رنګ کړې دا ستا د خولې خبرې وې چې ما په ځان کې رنګ کړې دا ځکه خو به هر سړی په ما مینېدو دا راز و که لالچ و که حکمت و که سبق دا راز و که لالچ و که حکمت و که سبق آدم علیه السلام چې په هوا تاویل په ما مین شو تاویل په ما مین دا یو مجیب زلمی و په چا چا مین وای سر چې ستا په سینه کېږدي معطر شي سر چې ستا په سینه کېږدي معطر شي د مودو سپېره د څنګ کې بختور شي توره شپه کې ورک معشوق شمس و قمر شي چې نظر یې ناګهانه په دلبر شي او ستا په اسم مې لبان مشک و عنبر شي جست شي تان شي دلپذیر قند و شکر شي چې تر تا شي نو کیکر هم صنوبر شي چې تر ما شي د انګور ونه ډمبر شي چې زمونږ د صلح پیټې په سر اخلي دا سرتیره جنګیالی د سر لښکر شي او که هر څو ستا نه څو چنده معزز وي تا سره چې موازین شي برابر شي او یو څوک ولې له خلوته را بهر شي سم دم خلک په ترپکو شي او تر شي که دې پرانست یو شعر د زلمي واوره سر دریاب به د کچکوله را بهر شي صرف په میم مې هم موجونه تر سینې راشي زړه ته په نوم د محمد مې حوصلې راشي زه به یې تاو کړم د مرۍ ځان به منصور کړم په دار که چېرته مخې ته د یار زلفې خورې راشي هره ذره د هغه خاورې شي یاقوت او مرجان چې کومه خاوره لاندې ستاسو د پڼې راشي دلته به هم صدیق علي عمر عثمان پیدا شي بس خو که یو ځلې جانان په دې کوڅې راشي که د سرې وینې په پړو کې د جانان وینې تای په ستا د لار په کاڼو به خپلې راشي که د سرې وینې په پړو کې د جانان وینې تای په ستا د لار په کاڼو به خپلې راشي مثلا ستا به رویه سوي همدرده یاره که ستا کوڅې ته څوک په زړه مثلا ستا به رویه سوي همدرده یاره که ستا کوڅې ته څوک په زړه ارې راشي چې بلبلان هم پکې شور کړي مدینه مدینه زما تر کلي دا د کوم ګلاب وږمې راشي لومبی د خپل معشوق له ورشي د مینو لښکر دیدن نه پس د بیا په لوري د کعبې راشي چې تقسیمیږي د کوثر جام او جانان ووایي زلمي ته ووایي چې ما ته دې نږدې راشي ډېر ماشاءالله